अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ستاسو ورور طارق خان په سٹار ټیکنیکل ټي وي چینل کې حاضر یم. نن په دې ویډیو کې به تاسو ته درې داسې طریقې هم چې هغې د وجې به تاسو ارنینګ کولی شئ آنلاین. نو څانګه ویډیو شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرته تاسو زما چینل سٹار ټیکنیکل ټي وي سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز دا سبسکرایب کړئ. نو اول خبره خو دا ده دوستانو چې زه ولې پښتو کې دا ویډیو جوړوم. دې نه مخکې چې زما څومره ویډیوګانې وي هغه اردو کې وي. دا ویډیو زه ځکه پښتو کې جوړوم د هغې وجه دا ده چې زموږ چې څومره پښتانه ورونه دي هغوی په دې آی ټي کې لږ معمولي غوندې وروسته دي زموږ د پنجابیانو ورونو نه. نو دوستانو زما مقصد دا دی چې دا ویډیو زه پښتو کې جوړه کړم او زیات تر زیات کسان دا وویني او زموږ چې کوم پښتانه ورونه دي چې هغه د دې نه فایده والي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. په آنلاین ارنینګ کې د ټولو نه لولنۍ او د ټولو نه ښه طریقه چې کوم موږ سره ده هغه ده یوټیوب. یوټیوب یو داسې ویبسایټ دی چې په دې باندې موږ ویډیو جوړو او هغه بیا اپلوډ کوو او د هغه ویډیو د وجې چې څومره هغه کتلی کېږي څومره لایک کېږي نو هغې د ویډیو د وجې موږ ته ارنینګ کېږي او ارنینګ موږ ته منتلي په منتلي بیسز باندې ملاویږي. نو دوستانو زه به تاسو ته لږ بیسیک معلومات درته کوم چې څه طریقې سره موږ یوټیوب نه ارنینګ کولی شو. یوټیوب چې کوم رولز دي د هغې رولز لولنی رولز دا دی چې تاسو به چې کوم دی کاپي رایټ نه کوئ، مطلب چې کوم د بل چا کنټینټ چې کوم دی هغه به خپله ویډیو کې نه استعمالوئ. تاسو به صرف او صرف خپله اوریجنل ویډیو جوړوئ او هغه به یوټیوب باندې اپلوډ کوئ. نو د هغې د وجې نه به تاسو ته ارنینګ ملاویږي. بل یوټیوب چې کوم دی ریسنټلی څه چینجز هم راوستي دي زیاتر تاسو ورونو ته پته هم وي، یعنې هغه کس چینل باندې به ارنینګ ملاویږي چې کوم چینل باندې کم از کم 4000 घंटे هغه واچ ټایم وي اور 1000 سبسکرایبر په هغې باندې وي او هغه هم په یو کال کې دنده دا ما تاسو ته لږ ایډوانس غوندې خبره وکړه. زیاتر ورونو ته پته وي زیاتر ته به نه وي، لیکن دا نوي رولز چې کوم دي یوټیوب والا لاګو کړي دي. زما په خیال باندې د ټولو نه ښه طریقه چې کوم یوټیوب ده، ځکه چې زیاتر ما داسې کسان لیدلي دي هغوی د یوټیوب نه د 70,000 نه والا تر 1,50,000 2 لاک پورې چې کوم دی هغوی ارنینګ کوي. او دا کم کسان وي، دا هغه کسان وي چې هغوی خپل چینل چې کوم دی د نن نه 1 کال مخکې 2 کاله مخکې کولاو کړی وي. نو په دې دومره لږ عرصه کې هغوی دومره ښه ارنینګز چې کوم دی اخلي. نو زمونږ ورونو ته تاسو ته زه دا خواست کوم تاسو خپل کوشش وکړئ کم خپل ټایم ضایع کوئ فیسبوک باندې یا نور داسې ویبسایټونو باندې چې هغې ته موږ ته څه فایده نه ملاویږي. نو موږ ته پکار دي چې داسې کم ویبسایټ دي هغې نه موږ خپل فایده واخلو او چې کوم زموږ نور ورونه دي مثال په طور پنجابیان ورونه دي یا نور داسې ورونه دي یا نور کنټریز کې چې کوم کسان دي هغوی چې فایده اخلي نو موږ ولې ترې نه اخلو. دا چې کوم پلیټفارم دی دا زموږ ټولو لپاره یو شان دی چې څنګه دا د هندوستان لپاره دی داسې د پاکستان لپاره هم دی، چې څنګه دا د پنجابي لپاره دی داسې د پښتون لپاره هم دی. نو موږ ته پکار دي چې دې نه فایده والو. په دویم نمبر باندې چې موږ سره کوم پلیټفارم راځي کوم ویبسایټ راځي چې هغې نه موږ آنلاین ارنینګ کولی شو هغه موږ سره راځي فایور. یو داسې ویبسایټ دی چې هغه تا ته یو مقدر کوي، یو داسې پلیټفارم تا ته درکوي که تا سره څه ټیلنټ وي هغه ټیلنټ خپل ته یوز که او څه داسې پروډکټ څه داسې سروس چې کوم ته پرووایډ کولی شي هغه ته په دې فایبر ویبسایټ باندې سیل کولی شي. لایک فار ایگزامپل ته یو ښه ویډیو ایډیټینګ کولی شي نو خپل چې کوم یو سامپل دی هغه دې ویبسایټ باندې اپلوډ کړي نو زیاتر چې څومره ستا کسټمرز دي کلاینټس دي هغه به تا سره کنټیکټ وکړي او هغوی به تا ته وایي چې زموږ دا قسم ویډیو ایډیټینګ پکار دی دا پکار دی دا پکار دی. نو تاسو به هغوی ته چې کوم دی هغه سروس ورکوئ. یا لایک فار ایگزامپل تاسو فوټوشاپ کولی شئ یا ښه ډیزاینینګ کولی شئ یا مثال په طور تاسو اکاونټنټ شئ اکاونټینګ کولی شئ
یا نور مختلف قسم چې کوم سرویس تاسو پرووایډ کولای شئ هغه په دې ویب سایټ باندې تاسو خرڅولی شئ. مطلب دا ویب سایټ چې کوم دی یو داسې پلیټ فارم دی چې تاسو خپل سرویس مختلف قسم خلکو ته مختلف کنټریز ته خپل سرویس خرڅولی شئ. او د ټولو نه آنلاین ویب سایټس کې کوم دی دا ویب سایټ یو داسې ویب سایټ دی چې دلته تاسو ته کار زر هم ملاویدلی شي. ډیپینډ کوي ستاسو کوالټي کنټینټ باندې، مطلب ستاسو کنټینټ کوالټي څنګه ده او ستاسو ایکسپیرینس وغیرہ څومره دی. په نیکسټ 3 نمبر باندې چې کوم پلیټ فارمز موږ سره راځي هغه دی بلاګرز. بلاګرز یو داسې پلیټ فارمز دی چې په دې تھرو باندې موږ خپل بلاګ اوپن کو او هغه باندې موږ خپل آرټیکلز، خپل ویډیوز، خپل نور داسې چې کوم دی فن باره کې یا نور میوزیک باره کې، سانګز باره کې څومره چې کوم موږ سره آیډیاز هغه موږ اپلوډ کوو په خپل بلاګز باندې. نو په هغه بلاګز باندې چې موږ سره څومره کانټینټ زیات وي نو دومره موږ سره ویزیټر زیات راځي او دا هغه ویزیټر راتلو د وجې نه به په دې باندې ګوګلز یا نور چې کوم داسې ویب سایټونه دي هغه به په دې باندې ایډز ولګوي. مطلب څنګه چې موږ په ټي وي باندې اشتهارات وغیرہ ورکوو نو داسې اشتهارات به زموږ په دې بلاګز باندې ولګولی شي. د هغې د وجې به موږ ته ارننګ ملاویږي. نو دوستانو په دې نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته 3 طریقې وښودلې چې د هغې نه ټوله دنیا لګیا د ارننګ کوي. که تاسو غواړئ چې موږ آنلاین ارننګ وکړو نو دا 3 طریقې چې کوم دي دا تاسو خپل استعمال کې راوستلی شئ او خپل آنلاین ارننګ شروع کولی شئ. دوستانو که دا ویډیو تاسو خوښ شوي پلیز ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.